أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 29 نمبر آیات ته یو کم دیش سورة النساء 15 سپاره. یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې یقین مو کړی دی په تعلیماتو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، لا تأکلوا تاسو مخوری اموالکم خپل مالونه بینکم په خپل منځ کې بالباطل په باطله طریقه باندې، الا مگر ان تکونا چوي تجارت عن تراض پر رضا باندې، منکم د تاسو نه، ولا تقتلوا او تاسو موجنی انفسکم خپل ځانونه، ان الله بشک الله تبارک وتعالی کان دی بكم پتاسو باندې رحیما ډیر رحم کوونکی. نو مال حرام خوړل نه دی پکار، یو بل نه په فریب او په دوکه باندې مال حال حاصلول دا نه دی پکار. او په حدیث کې هم دا راغلی دی چې مال د بل چا مال چې دا نه دی جایز مګر په رضا باندې، چې په رضا باندې یو شی در کوي ټیکو. نن سبا د حلالو تمیز ډیر یو مشکل مسله جوړه شوې ده، رشوتونه او دوکې او فریبونه او 2-3 نمبرې او مختلف قسم خبرې. خو الله پاک فرمایي چې دا حرام دي، ناروا دي، د دې نه ځان وساتئ. الله موږ تاسو له پې عمل راکړي. صدق.